السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د پی ایس ایل میچونه په پېښور سټیډیم کې وی کنه، په اربابنیا سټیډیم کې به د پی ایس ایل میچز وی کنه. د حواله سره هم اپډیټ چې تاسو سره شریکول غواړم. ځکه ډېر مرګري میسج وکړي چې د پی ایس ایل را روان چې کم 2024 پی ایس ایل لیکم به فروری نه سٹارټ کیږي، نو دا غي میچز په پیښور کې شته کنه. د حواله سره جاوید افریدي هم یو ټویټ کړی دی چې هغه ټویټ باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کو او آیا دا پوسیبل کې دی شي پاکستان کرکټ بورډ پېښور ته د پی ایس ایل میچز راوړي شي کنه. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو جاوید افریدي په ټویټ باندې خبره کو. جاوید افریدي پی سی بی لویل دي چې اگر مگر مدا پر نه منم اور د پېښور زلمی میچز چې کوم دی غزه په اربابنیا سټیډیم پېښور کې کول غواړم جی. اصل کې کتا سو وګورئ آی پی ایل رولز تاسو وګورئ یا د پی ایس ایل رولز وګورئ. پی ایس ایل کې دا سی چې د یو ټیم بل ټیم سره دوه میچز وی، لکه مثال خبره د پېښور زلمی کراچي کینګ سره دوه میچ وی، لاهور قلندر سره هر ټیم سره یو ټیم دوه میچز کوي جی. نو دای چې کله شیډول جوړای کله د میچونو ټایم ټیبل جوړای نو د پېښور زلمی او د کراچي کینګ چې کوم میچ نیو په پېښور کې لیټ سپوز یو به د پېښور ہوم ګراوند کې وی او یو به د کراچي ہوم ګراوند کې وی. دا رنګ لاهور سره چې کوم میچ نیو به د پېښور ہوم ګراوند کې وی، پېښور کې یو به د لاهور قلندر چې کوم ہوم ګراوند د لاهور کې وی. دا رنګ حساب سره د اداره آی پی ایل کې هم دا رنګ رولز آی پی ایل والا چلی انډین پریمیر لیګ چې کوم دی. نو دا رولز په پی ایس ایل کې هم امپلیمنٹ کې دي شي، خو چې په پېښور کې چې کوم سټیډیم دی اربابنیا سټیډیم تر اوسه پورې انډر کنسټرکشن دی. آی کې اوس هم کار شته دی، ډیر کار پکې نه دی پاتې، لږ کار پکې پاتې دی خو کار پکې شته دی. نو کار کچری دی تیزی سره کې سټیډیم تر فروری پورې تیار شو، کمپلیټ شو. پچ هم وکټ هم تیار شو. وکټ تیارول چې کوم دی هغه هم لکه دی کې سخوري چې د بار ناراضي سخوري د پاکستان خپل خوري سپکه د بار مل پچ یادوم پچ جوړول. نو پچ چې تر هغه پورې کمپلیټ تیاری بیا ګراس چې کوم وی غیر چاپیرا ګراوند کې فل ګراس هغه هم شوی وي. بیا کس مطلب تماشایان چې کوم ځکه نه کاغذ تیار ویم نه خو چې ګراوند تیاری کې لاړیانو د پاره نو بیا پوسیبل کې دی شي. نو جاوید افریدي ډوټو الفاظو کې پاکستان کرکټ بورډ او د پی ایس ایل چې کوم منیجمنت ته غي لیویل دي چې زه در روان پی ایس ایل میچونه په پېښور سټیډیم کې کول غواړم. سکیورټي مسله چې کومه داغه په ما باندې وي پرې دی. جاوید افریدي ویلي دي سکیورټي ایشو چې کومي اپ ما باندې پرې دی او چې څومره هم فارن پلیران دي هغه رضا کیږي نو پېښور ته راوستل هغه هم زما کار دی. جاوید افریدي تاسو له معلومه چې پاکستان ته پی ایس ایل راغله نو د کړه جاوید افریدي ډېر غټ قربانیان هم دي او ډېر غټ منډه تړي ولا جاوید افریدي والدي ورسره شاهد افریدي هم ډېر منډه تړي ولا نجم سیټي د ټولو په دې پاکستان ته پی ایس ایل راوستو باندې ډېر غټ ایفورټس دی کړی دي جی. نو اوس د پېښور زلمی چې کوم اونر د جاوید افریدي هغه دا ډیماند کړی دی چې په پېښور سټیډیم کې زه د پېښور زلمی میچونه کول غواړم اور اگر مگر وای هم نه منم لکه دا خبرې بنی چې الته مطلب دهشتګردي ده یا الته امن نشته یا فلانه ډینګ نه. مخکې رمیز راجا هم داسې یو بیان کړو چې بیا تنقید ښکار جوړ شو، ډېر خلکو په تنقید کړو. پېښور هم د پاکستان سره جدا د بل ملک نه دی او چې امن پېښور کې نشته نو مطلب دا چې ټول پاکستان یا د ټول پاکستان کې امن نشته. خو رمیز راجا په بیان باندې بیا ستومانه هم چې هغه سټیټمنټ ورکړو دغه د پېښور چې کم دی د پاکستان سره داسې د انډیای سره د بنگلاديش سره نه، خو چې دلته امن نشته نو مطلب په پاکستان کې امن نشته کنه. ته خو بلاسه نه چې خو خیر دا ځان له بیل ټاپک ته زمون چې کوم ټاپک ته غدار چې پی ایس ایل میچونه پېښور کې وی او کنه. جاوید افریدي خلک ډیماند کړي دي پچ تیار شي، وکټ تیار شي، سټیډیم تیار شي، نو بیا به جاوید افریدي هم سټینډ اخلي او موږ میډیا والا به هم سټینډ اخلو. نو ان شاء الله پېښور زلمی چې کوم میچ زموږ بغواړو چې دا پېښور ته راشي او د پېښور چې کوم کرکټ فینز دي کوم پی ایس ایل لورز دي هغه د خپل کلاډیان ډیر جوخنه او لایو وګوري جی. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې مطلب د ویډیو دا که سوسو اوسم څوک مرګري پوینینو سټیډیم تیار نه چې سټیډیم تیار شي جاوید افریدي هم سټینډ اخلي او موږ میډیا والا به هم سټینډ اخلو. پی سی بی نه موږ ریکویسټ په ولا کو چې دا میچز پېښور زلمی نه هم راوړي د پېښور زلمی چې کوم میچز دي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډیره زیاته مننه جی. والسلام.